الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. د القواعد الأصولية درسنا نن بل درس دی. دلته مصنف اوس نور قاعدې راوړي. بل قاعده مصنف دا ویل چې الواجبات والمحرمات تتفاوت رتبها، چې واجب او حرام چې کوم دي، محرمات چې کوم دي، واجبات او محرمات د دې رتبه چې کوم دي هغه څه شي دي، لکه مختلف دي، متفاوت دي. یعنی بعض حرام به اغلظ د بعضونه، بعض حرام به څه لکه اغلظ د بعضونه، او بعض واجب به اکد د بعضونه، څه شي لکه بعضونه. یعنی بعض واجب کې به تأکید ډیر راغلی د بعضونه، او دغه شانتي بعض حرام کې منع ډیر راغلی د بعضونه. وشو کنه. او دا تقریبا یو معروفه خبره ده، هر چا ته پته ده ان شاء الله، چې د داسې ډیر جوړ تشریح ته حاجت نشته ده. لکه ته وګوره توحید د رب العالمین د ټولو نه اکد واجب دی، زیات مؤکد دی توحید، او دغه شان د شرک ټول نه اغلظ ترین حرام دی. پوه شئ کنه، د مقابله کې پوه شئ. نو دغه شانتې راواله نور شیزونه چې په باب د واجباتو کې چې دغه د څه نوم دی، هغه زیات چې کوم دی، بعضې واجبات ډېر دي، لکه مونځ چې کوم دی هغه په نسبت د عام عبادتونو ډېر لازم دی. پوه شئ که نه. دغه شانتې زکات په نسبت د نورو عبادتونو چې کوم دی هغه ډېر لازم دی. حالانکه زکات هم واجب دی او نور صدقات هم واجب دي، خو په صدقاتو په نسبت زکات چې کوم دی هغه ډېر واجب دی. دغه شانتې د عام روجو په نسبت چې کوم دی رمضان روجې چې کوم دی هغه ډېر مؤکد دی. پوه شئ که نه. لکه د نظر او د نورو شیزونو په نسبت باندې رمضان روجې چې کوم دی هغه ډېر مؤکد دی. دغه شانتې د نورو د هغې په نسبت باندې څه نوم دی، د طاعاتو په نسبت باندې او نور رشتهدارۍ په نسبت باندې د والدینو رشتهداري او اطاعت هغه ډېر څه شی دی، لازمه ده. پوه شئ که دا ټول هغه دغه دي چې دې کې چې کوم دی هغه تفاوت شته دی. د حرامو کې څه شی دی، د واجباتو کې څه شی دی، تفاوت شته دی. بعضې واجبات د بعضو نه سخت دي. پوه شئ. دغه شانتې په حرمت په جانب کې هم واله، په تحریم کې هم داسې ده چې شرک ټول نه اعظم حرام دی، ورپسې بدعت په دین کې د ټول نه عظیم حرامه ده. بل پکې دغه دی قتل دی، هغه ټول نه لوی حرام دی. ترک الصلات دی، د ټول نه لوی حرام دی. پوه شئ که نه. خو لیکن دا د متفاوت دی، دا څه شی دی لکه متفاوت دی. صحیح ده که په نسبت د عام ګناهونو. دروغ هم یو ګناه ده او بدنظري هم یو ګناه ده، خو لیکن دروغ ډېر سخته ګناه ده په نسبت د بدنظرۍ. پوه شئ که نه. دغه شانتې نور قسم په دغه باندې حرام باندې خوړل، دا شیزونه چې کوم دي دا چې کوم دي دا حرام دي، خو په نسبت د نورو ډېر هغه تاکید په دې کې راغلی دی، په منع کې تاکید راغلی دی. صحیح ده که ډېر اغلظ دی په تحریم کې. پوه شئ. او دا معروفې خبرې دي. دا تقسیمات چې کوم دي دا قرآن او حدیث کې الله رب العالمین کړي دي. په ګناهونو کې دا تقسیمات چې کوم دي دا چا کړي دي، لکه الله رب العالمین کړي دي. قرآن کې راغلی دي ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. ګوره الله رب العالمین وایي تاسو کبایر نه ځان ساتئ نو عام سیئات به تاسو ته څه کومه، معاف کومه. نو وګوره تقسیم راغی که رانغی. پوه شئ که نه. دغه شانتې الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم. وایي که لمم هغه ګناهونه چې هغه صغیره ګناهونه دي. پوه شئ که نه. دغه شانتې نور ډېر ځایونو کې راغلي دي مړه چې د الله رب العالمین د تقسیم د کړی دی. قرآن کې راغلی دي قیامت په ورځ به دا خلک وایي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. تقسیم شته که نه په ګناهونو کې، صغیره او کبیره پکې شته. نو دې باندې دلایل شته. یعنې دا هسې یو بدعي تقسیم، یو ځان نه تقسیم نه دی، بلکې داسې په عباداتو کې شته دی. پوه شئ. ښه. نو بعضې محرمات چې کوم دی هغه بعضو نه څه شی دی لکه اغلظ دی، او بعضې واجبات د بعضو نه څه شی دی لکه هغه ډېر تأکید والا دي. ها بل قاعده مصنف راوړي. مصنف وایي چې الکراهه فی کلام الشارع والائمة المتقدمین یراد بها التحریم فی الاغلب. وشو کنه کراهت په کلام د متقدمینو کې او
کلام د سلفو کې او په کلام د شارع کې، کلام د چا کې؟ شارع کې، قرآن او حدیث کې اغلب او اکثر څه استعمالېږي په معنا تحریم استعمالېږي، اغلب او اکثر څه استعمالېږي په معنا تحریم استعمالېږي. پوه شئ کنه؟ دا ډېر مهمه قاعده ده. دا څه دی لکه مهمه قاعده ځکه دا چې اکثر خلکو کې دا اختلافات دې وجې نه راغلي دي چې هغه اصطلاحیه هغه په یو خاص فن په اصطلاح باندې حمل کړي، نو دیو باندې بیا اختلاف راشي. لکه اوس اگر مکروه چې قرآن کې ذکر شي هلته کې مکروه تحریمي او سړی د هغې نه مکروه نه مراد کم مکروه اخلي، هلکه مکروه د اصول فقه والی د هغه خاص اصطلاح والی. دغه شانتې سنت نه مراد سنت چې کوم دی که نه حدیث کې راشي نو هغې نه د اصطلاحي سنت اخیستل، نبی صلی الله علیه وسلم طریقه نه بلکې عام اصطلاحي سنت اخیستل، لکه چې کوم مندوب او سنت یو شی دی دا اخیستل. دې سره ډېر احکاماتو کې فرق راځي، ډېر اختلافات د دې د وجې نه پیدا کېږي. پوه شئ کنه؟ او دغه شانتې نور دغه دی نور احکامات چې کوم دی هغه راځي، نور احکاماتو کې داسې فرق راځي. نو دا قاعده ده. ښه په دې باندې دلیل څه چې د ګوره قرآن آیت دی، الله رب العالمین فرمایلی دي چې کل ذلک کان سیئه. پوه شئ لکه څنګه آیت دی؟ کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها. د ټول ګناهونه مخکې چې کوم دی هغه ډېر شیزونه ذکر کړي دي، چې قتل ذکر کړی دی، دغه شانتې نور ګناهونه الله رب العالمین ذکر کړي دي. او دا ټول په باره کې اخر کې الله رب العالمین دا حکم کړی دی چې دا ټول الله په نسبت باندې څه شی دی لکه مکروه دي. حالانکه په اجماع د امت سره دا شیزونه څه شی دی لکه حرام دي. دا څه شی دی لکه حرام دي په اجماع د امت سره. پوه شئ لکه؟ ښه نو دغه شانتې نور ها بل ګوره دغه شانتې نور دیونو کې ته وګوره، لکه علماو اقوال په دې باندې وګوره چې هغه ویلي دي چې دې باندې نه څه دی لکه کراهت په کلام د سلف کې او په کلام د شارع کې اکثر او اغلب څه شي لکه معنا د تحریمي. پوه امام ابن تیمیه قول دی، هغه وایي چې الکراهیة فی کلام السلف کثیرا وغالبا یراد بها التحریم. د بیا دا قاعده چې کومه ده دا هغه عبارت دی. پوه شو؟ دغه شانتې په احادیثو کې ته وګوره او دغه شانتې په د نورو کتابونو کې ته وګوره چې هلته کې کراهت په معنا تحریم راغلی دی. کراهت په معنا څه راغلی دی لکه تحریم راغلی دی. لکه ته وګوره قول د امام احمد، صحیح دی که نه؟ په قول د امام احمد کې هم کراهت په معنا څه شی راغلی؟ تحریم راغلی دی. لکه جمع بین الاختین کې امام احمد څه ویلی دي چې اکرهو زه دا بد ګڼم. حالانکه جمع بین الاختین چې کوم دی دا څه شی دی لکه په اجماع د علماو سره دا څه شی دی؟ حرام دی. پوه شئ که ولا اقول هو حرام، دا حرام زه حرام اطلاق په دې باندې نه کوم. هغو اصل کې ځان ساته دې خبرې نه چې د حرام او حلال اطلاق په چا باندې وکړي. هغو به داسې ویل چې اکرهو او دغه شانتې زه غواړم چې دا کار وکړم او زه غواړم چې زه بد ګڼم دا کار. دا اطلاق ځکه کوو ځکه چې قرآن کې الله تعالی فرمایلی دي چې ولا تقولوا لما تصفوا السنتکم هذا حلال وهذا حرام. پوه شو کنه؟ دې آیت نه هغه تحلیل او تحریم په دې حلال او حرام په خطبه باندې ډېر یارېده، دې وجې نه یکرهو لفظ یې استعمالول. پوه شو کنه؟ دا امام محمد په قول کې په جامع الصغیر جامع الکبیر کې هغه ویلی دي چې یکره الشراب فی آنیة الذهب والفضة. پوه شو کنه؟ یکره شراب په ذهب د آنیه او فضه کې څه دی؟ دا مکروه ده. مکروه څه مطلب؟ حرام ده. پوه شو کنه؟ دغه شانتې امام بخاري باب کراهیة التعری فی الصلاة دا باب یې تړلی. پوه شو کنه؟ چې په مانځه کې ځان بربنډول دا څه شی دی؟ دا حرام دی. کراهیت معنا څه شی دی؟ حرام دی. په ډېر ځایونو کې مړه حرام دی. باب کراهیة الصلاة فی المقابر دا امام بخاری باب تړلی دی چې باب دی په بیان د کراهیت کې د صلات فی المقابر. په قبرونو کې قبرونو باندې مونځ کول دا څه شی دی؟ یا قبرستان کې مونځ کول څه شی دی؟
دا مکروه دی مکروه نه دا حرام دی بلکې صحیح دی کنه دلته کراهیت معنا حرام دی امام ابو داود باب تړلی دی وی بابو فی کراهیت رشوه په کراهیت د رشوت کې نو هلته کراهیت څه مطلب دی لکه کراهیت معنا حرام دی ډېر اقوال دي داسې په سلفو ته کتلی شي ډېر اقوال دي لکه امام ابن قیم هم دا ویلی دي چې دغه مراد کراهیت په کلام د سلف کې غیر مراد څه شي لکه تحریمي کراهیت په کلام د سلف کې او دغه شانتي دي کې معنا تحریمي داسې معنا نه ده چې کراهیت هغه حادثه معنا ده چې کوم هغه اصطلاح د اصول فقه ده پوه شو نو دې وجه مصنف دا قاعده راوړله چې الکراهیت فی کلام الشارع يراد به التحريم صحیح ده کنه کراهیت په کلام د شارع کې دینه مراد څه شي لکه تحریمي پوه شوې ها بله قاعده مصنف اوس راوړي چې المندوب مأمور به حقیقتا المندوب مأمور به حقیقتا چې مندوب څه شي دی لکه دا مأمور به دی څه شي حقیقتا د څه شي دی لکه مأمور به دی حقیقتا دې کې اختلاف دی د علماو چې مندوب مأمور به دی که نه دی خو صحیح قول دا دی چې مندوب مأمور به دی صحیح دی که نه یعنې دې مندوب باندې دا حکم مونږ کولی شو چې د دې امر شوی دی د دې څه شی دی امر شوی دی په دې باندې څه دلیل دی چې مندوب مأمور به دی پوه شوې مندوب څه شی دی لکه مأمور به دی په دې باندې دلیل قول د رب العالمین دی الله رب العالمین فرمایلی دی چې ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذي القربى واليتامى والمساکین الی آخره پوه شو الله رب العالمین حکم کړی په څه باندې په عدل باندې او په احسان باندې په څه باندې هلکه په عدل باندې او احسان باندې اوس وګوره طریقه د استدلال نه ځان پوه کوله ما ته وګوره عدل خو ټول واجب دی عدل څه شی دی هلکه ټول واجب دی ځکه انصاف کول په هر ځای کې دا واجب دی پوه شو خو احسان چې کوم دی هغه بعضې واجب دی او بعضې مستحب دی بعضې مندوب دی نو ګوره اطلاق د مندوب په چا وشو اطلاق د امر په چا وشو په مندوب باندې پوه شو که نه اطلاق د امر په چا وشو هلکه په قول د الله رب العالمین شو الله رب العالمین فرمایي چې وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین وأمر بالعرف ته حکم وکړه د دې سره په معروف باندې معروف چې کوم دی هغه ټولو عباداتو ته شامل دی معروف څه شي ته شامل دی هلکه ټولو عباداتو که هغه واجب یا که مندوب هغه څه شي هلکه یو په مندوبي نو دا دلیل دی په دې باندې چې مامور چې د مندوب چې کوم دی هغه څه شی دی لکه مامور به دی مندوب څه شی دی مامور به دی ښه دغه شانتي نور نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایلی دي د ابوذر رضی الله عنه حدیث دی چې هغه فرمایي چې امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم ته حکم کړی چې ان نصوم من الشهر 3 ایام چې مونږ په میاشت کې 3 ورځې څه شی ونیسو روزې ایام بیز یادې ښه څه یادې ایام بیز 3 روزې یادې څوارلسم پنځلسم پوه شئ و چې دا روزې مونږ ونیسو دې باندې اطلاق د څه شی کړی دی امر کړی دی که نه په دې باندې اطلاق د امر کړی دی او په اجماع د علماو دا روزې څه شی مندوب دی نو ګوره مندوب مامور به شو که نه شو ګوره اطلاق صحابو اطلاق کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی پوه شئ که نه هغې کې فرمایلی دي چې امرني رسول الله صلی الله علیه وسلم امرني رسول الله صلی الله علیه وسلم برکعتي الضحى نبی صلی الله علیه وسلم ته حکم کړی دی په څه باندې 2 رکعتونو د ضحى باندې اوس وګوره په 2 رکعتونو د ضحى دا واجب دی لکه نه دی دا مندوب دی که مندوب باندې اطلاق د چا وشو لکه مندوب باندې اطلاق د چا وشو امر وشو صحیح دی که نه مطلوب باندې اطلاق د امر وشو نو مندوب څه شی دی مأمور به دی پوه شو که نه ډېر دلایل نور هم دي په دې باندې چې مندوب څه دی مأمور به دی پوه شئ بس ښه